أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ننني درس کې به إن شاء الله العزيز سورة انفال پارہ نمبر 10 رکو نمبر 8 آیات نمبر 61 62 63 64 سلور آیاتونه چې دی نو هغه به ویلې کېږي. ما قبل آیات سره چې دی نو هغه ربط او مناسبت نو دینه مخکې آیات کې تیر شو. الله جل جلاله فرمایل واعد لهم ما استطعتم من قوة چې تاسو جهاد کې د دې کافرو خلاف چې نو هغه قوت او طاقت حاصل کې ځان سره چې نو هغه قوت جوړ کړئ. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي که چېرته دا کافر صلح طرف ته مایل شي نو تاسو ورسره صلح هم کوئ، ځکه چې بعضې وخت کې نو هغه صلح هم دا کار آمد وي، خو صلح دپاره شرط دا دی چې دا به د مسلمانانو به په دې کې مصلحت وي. که چېرته د مسلمانانو په دغه صلح کې مصلحت نه وي، د هغوی پکې فایده نه وي، نو بیا به نو هغه صلح نه کېږي. اوس د آیات کې الله رب العزت فرمایي و ان جنحوا للسلم، که چېرته دوی د صلح دپاره چې دی نو هغه مایله شول نو تاسو ورسره هم بیا صلح وکړئ. نو د آیات نه معلومیږي ده چې مسلمان به چې دی نو هغه د صلح پیشکش نه کوي. د هغې وجه چې دی نو هغه دا ده که چېرته مسلمان چې دی نو هغه دې په صلح چې دی نو هغه پیشکش وکړي نو دې سره به د مسلمانانو د کمزورۍ چې دی نو هغه اظهار کېږي، او مسلمان چې دی نو هغه به د کمزورۍ اظهار نه کوي بلکې دی به د قوت مظاهره کوي. دی به هر وخت کې چې نو هغه خپل قوت او طاقت ښیي د پاره د دې چې په کافر باندې روب او دبدبه چې دی نو هغه پریوزي. ها که چېرته یو ځای داسې وي چې په هغې کې د مسلمانانو تعداد ډېر کم وي یا په هغې کې ډېر مسلمانانو ته چې نو هغه تکلیف ډېر رسي، کافر په قوت او طاقت کې وي او مسلمان چې دی نو هغه په کمزورۍ حالت کې وي او په دغه سره بیا مسلمانانو ته فایده رسي، نو په دغه صورت کې بیا مسلمانان چې دی نو هغه د صلح پیشکش کولی شي. فقهاو بیا جایز لیکلي ده، اولای نه ده لیکلي، غوره نه جایز لیکلي ده. په دغه صورت کې چې نو هغه دوی بیا کولی شي، خو که داسې نه نو دوی به بیا د صلح عام صورت کې به دوی چې نو هغه د صلح کې اقدام نه کوي بلکې کافر به کوي چې د هغې په وجه باندې مسلمانانو ته او دین اسلام ته به یو قوت او شان میلایږي. نو ځکه الله وی ان جنحوا للسلم، سلم او سلم په فتحې د سین سره او په کسرې د زیر د سین دواړه چې نو هغه راځي په معنی د صلح سره. وتوکل علی الله، او الله باندې چې نو هغه توکل کوي. انه هو السمیع العلیم، الله چې نو هغه اوریدونکی دی لاقوالهم وعلیم باحوالهم، دی چې سوی نو په هغې باندې هم الله پاک علیم دی، او دوی چې کم نیت او اراده ده د دوی په حالاتو باندې هم الله پاک چې نو علیم دی. و ان یریدوا ان یخدعوک فإن حسبک الله. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي که چېرته دوی په دغه صلح سره چې نو هغه دوکه کول غواړي، دوی وایي چې موږ به دوی سره چې نو هغه صلح وکړو او په دې صلح کې به دوی سره دوکه وکړو، د دوی خلاف به موږ قوت او طاقت حاصل کړو. نو الله پیغمبر وایي چې تاسو که په دغه صورت کې چې کله دوی صلح هم کوي او نیت د دوکې وي یا د مسلمانانو خلاف چې نو هغه یو مکر او فریب چې نو هغه نیت وي، نو الله رب العزت خپل پیغمبر ته فرمایي فإن حسبک الله، ستا دپاره الله رب العزت چې نو هغه کافي او حامی دی. الله رب العزت چې نو هغه به ستاسو حفاظت کوي، د دې دغه داو چې نو هغه به په تاسو نه چلیږي. تفسیر خازن کې لیکلی دی وی چې نو د دې آیات مثال داسې دی لکه څنګه چې مخکې د حضور علیه الصلاة والسلام دپاره به صحابه پیره ورکوله،
د نبی رسول الله والسلام چې نو هغه به سکیورټي کوله خو چې بیا کله آیات نازل شو وقد یعصمک الله چې نو هغه بستا حفاظت کوي الله پاک چې نو هغه توی د دین محفوظ کوي بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو صحابه راغختل او دا غوي ته نن نه بعد چې نو هغه تاسو زما سکیورټي مکوئ زما حفاظت مکوئ الله رب العزت چې نو زما حفاظت په خپل ذمہ واغستو بیا داغه نه اورستو الله پیغمبر ته چا نقصان نه رسوله نو دغه شان وای چې کله د آیات نازل شو نو ردین اورستو هم بیا کافرو د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره چرته دوکه نه کړي دوی په خپل دغه دوکه کې کامیاب شوي چې نو هغه نه دي هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین الله هغه ذات دی چې دوی مضبوط کړل په خپل قوت او طاقت سره وبالمؤمنین او د مؤمنانو په مدد سره یعنی الله رب العزت چې نو هغه په خپل قوت طاقت باندې چې نو هغه تاسو مدد وکړو مضبوط کړل او بیا د مؤمنانو سره انصار په ذریعہ مهاجرین په ذریعہ باندې الله رب العزت چې نو هغه تعالی یو شان روب او دبدبه درکړه تفسیر خازن کې دلته یو سوال نقل کړي هغه چې کله الله رب العزت د خپل پیغمبر په خپل مدد وکړو طاقت یې ورکړو نو بیا خو مخلوق ته ضرورت ونه نو چې کله مخلوق ته ضرورت نو بیا ولی الله رب العزت وی وبالمؤمنین او په مؤمنانو سره چې نو هغه ستا مدد وکړو تعالی طاقت درکو نو جواب ذکر کړي دی وی چې نو هغه مدد او قوت طاقت ورکول د دې دوه قسمونه دي د دې دوه اسباب دي یو چې نو هغه سبب باطینی دی او یو سبب چې نو هغه ظاهری دی نو سبب باطینی چې نو هغه د الله رب العزت مدد او تایید دی نو الله جل جلاله په آیات په اوله جمله کې هو الذی ایدک بنصره پدې کې اشاره کړل چې نو هغه سبب باطینی ته وبالمؤمنین د سره چې نو هغه اشاره کړی دا سبب ظاهری ته چې باطینی سبب ستاسو د قوت او د مضبوطوالي هغه د الله مدد دی او ظاهری صورت چونکه دنیا دار الاسباب د ظاهر اسباب نو هغه د مسلمانان دي چې هغه مهاجرین او انصار دي والف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه د مسلمانانو باندې خپل یو انعام او احسان ذکر کوي او حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې هم الله پاک یو انعام ذکر کوي الله جل جلاله وی د هر یو چې نو هغه جهاد کې هر یو معرکه کې په هر یو میدان کې د کامیابی مدار د چې نو آفس کې اتفاق دی شکل د انسان په آپس کې اتفاق او محبت وي نو دا د هر ځای کې د کامیابی چې نو هغه مدار دی مین عنصر دغه دی په دې باندې انسان د چې نو هغه کامیابی او کمرانی چې نو هغه اصليږي وز د دې د الله رب العزت چې نو هغه دغه انعام ذکر کوي چې ګوره الله رب العزت چې نو هغه د دې په منځ کې الفت او محبت پیدا کو الله وی کچر د تاسو نه پزمکه کې چې دا سمره هم اسباب دي دا ټول اسباب بروي کارته راوستي وي خو بیا هم ما الفت بین قلوبهم تاب د دې پاپس کې محبت او تعلق چې نو هغه نو پیدا کړ ځکه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته رالو مخکې چې نو هغه شروع کې دغه مونږ ویلول نو په هغه وخت کې د دې پاپس کې ډېر د یو بل سره چې نو هغه توڑ پوڑ ولو د دې په آپس کې ډېر زیات چې نو هغه نه لګي و مونږ ویلو چې نو هغه د مشرکین دوه قبیلې پاتې کېدل التي اوس او خزرج نو دغه اوس او خزرج د دې په آپس کې ډېر څه نو هغه جنگونه شي یو جنگ د دې چې نو هغه شی ولو چې دا هغه ته چې نو هغه بواس ویلې کېدلو نو په دغه یو جنگ کې د چې نو هغه د دې 120 سال پورې چې نو هغه چلیدل دویم چې نو هغه د دوی جنگ شی ولو چې دا هغه ته داخل ویلو نو هغه داخل جنگ د دوی چې نو هغه په منځ کې د 93 سال چې نو هغه چلیدلو دریم جنگ چې نو هغه د دوی په منځ کې شو هغه ته بسوس وي دا هغه چې نو هغه 63 سال چې نو هغه شو نو داسې معمولی خبره باندې به د دوی په آپس کې چې کله جنگ وغیره دا به وشو بیا به په کلونو باندې د دوی په آپس کې چې نو هغه د جنگ نزاع دا به الله جل جلاله د دوی په آپس کې محبت او د دې په آپس کې تعلق چې نو هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین اسلام او د قران په ذریعہ چې نو هغه راوستو نو ځکه الله پاک وایي کچر د تا د ټوریزم کې اسباب بروي کار چې نو هغه تا راوستي وي خو تا به د دې په آپس کې محبت او الفت نو پیدا کړي محبت او الفت دې پیدا شو نو دا صرف او صرف د الله په حکم نو دې خبرې طرف ته ځانو هغه اشاره معلومیږي چې د رائے اختلاف د هر چا کې دی شي
د رای اختلاف ساتل چې نو هغه پکار دی خو پر رای اختلاف سره چې نو هغه خبره نزاع جګړه ته چې نو هغه نه دی بول پکار. دویم ګورئ ټوله دنیا هر سړی چې نو هغه دا خبره کوي چې مونږ اتفاق راولو خو د اتفاق چې کم کار دی او په کومې خبرې سره اتفاق راځي نو هغه هیڅوک هم نه اختیاروي ځکه اتفاق چې نو هغه په سر راځي نو اتفاق کې مونږ خلک دا وایو چې زما پرای دي دا ټول خلک زما په چې نو هغه په منشا زما د مرزي متعلق دي دا ټول خلک جوړ شي جوړوغ اتفاق دی. یو دویم وایي چې نه دا ټول خلک د زما د مرزي مطابق وچلیږي جو اتفاق به جوړ شي. دریم وایي چې دا ټول خلک د زما مطابق وچلیږي جو الله به اتفاق. نو په دې وجه باندې د دې لپاره جماعتونه جوړ شول د دې لپاره چې نو هغه مختلف نو هغه طریقې تنظیمونه جوړ شول اتفاق چې نو هغه نه ایستو ورځ فرقې ډلې چې نو هغه سیوا کیږي. اتفاق په څنګه راولي نو دلته دا دواړه ناقص دي د اتفاق د راوستلو د لپاره چې نو هغه کامل العقل پکار دی او هغه د الله رب العزت چې نو هغه ذات دی. اوس د الله ذات چې نو هغه د اتفاق کم ذرایع کم اسباب او خینو هغه اسباب کې د سړی چې نو هغه اتفاق راتلی شي نو هغه کې یو الله رب العزت وای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو د الله جل جلاله په دین شریعت او کلام باندې قران پاک باندې چې نو هغه ټول متفق شي دې کې چې کوم خبرو حکم کړي هغه کوئی د کومونه منع کړي دا غینه چې نو هغه ځان وساتئ. نو چې کله تاسو په دین اسلام باندې رااله تاسو په आपस کې به اتحاد او اتفاق چې نو هغه پیدا شي او کنه ته په خپل رائے باندې خپل مرزه متعلق دا ټول خلک کې جدا چرته هم نه کیږي او دغه وجه ده چې په هغه په وجه باندې سړی چې نو هغه یو کور هم خپل په اتفاق کولای نشي. تاسو ګورئ ځان کورونه کې دنیا مسلې راځي خو چې کله هغه مسلې څخه خبره کو نو په هغه چې خبره کار کیږي نو دا غي پورې لاس 15 جنگونه پیژنې نو هغه شوی وجه هغه مین وجه ده چې دا هغه نو د قران او د حدیث مطابق نه شریعت مطابق دی. نو که سړی وي چې اتحاد او اتفاق راشي आपस کې محبت او الفت راشي نو دا به پیدا کېږي صرف او صرف په شریعت او په قران سره. نو چې کله دغه منګ خپل قانون جوړ کو دا مو خپل آئین جوړ کو دا مو خپل دستور جوړ کو نو دا به شي. دا وی ماته ست د 2 درې چې هغه دا وی جنگونه یاد کړل چې په سونو کلونو چلے دلی والو خو په आपस کې بیا چې هغه شیر او شکر پس شول واحد د یو ذریعہ هغه قران دین اسلام او شریعت ولو چې کله په دې باندې رااله به دیو بل سره تعلق هم جوړ شو یو هغه وخت چې دیو بل په کوپړو کې به وبس کړي او دویم هغه وخت چې بیا به د یو بل چې هغه شهادت ته خپل ځان پیش کولو خو خپل بل مرګري به وبور کولی نو دا قران ولو دا دین او شریعت ولو په دغه وجبانی الله رب العزت راوستل نو الله وی کوسم دا قانون الله راولېګو تر د قیامت پورې تاسو دې سي غواړي نو د الفت او د محبت ذریعہ صرف او صرف یو دین اسلام دی. الله دې موږ ته نصیب کړي. ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم ځکه الله رب العزت زبردست ذات دی او حکمت خاوند دی. یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین. اوس دې کې الله جل جلاله خپل پیغمبر له تسلی ورکړي اے پیغمبر استاد د پاره نو الله کافی دی او هر هغه چا د پاره چې څوک ستا تابعداري کوي د مسلمانانو نو اوس یو سړی وای چې زما سره د الله مدد د الله نصرت شامل حال شي نو د دې انسان سره به د الله مدد او د الله نصرت ال شامل حال کېږي چې کله د حضور علیه الصلاۃ والسلام اتباع وکړه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع نه کړي دغه چې د حضور په اتباع کې څومره کمی وي دوره به د الله جل جلاله د طرفه د انسان سره مدد او نصرت چې نو هغه به کم وي سورج په یو انسان کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام اتباع کاملېږي دوره به د انسان سره د الله جل جلاله مدد او نصرت چې نو هغه راځي الله به سره محبت کوي الله به د دې ګناهونه چې نو هغه معاف کوي نو ګویا د حضور علیه الصلاۃ والسلام اتباع دا د ګناهونو کفاره هم ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام اتباع دا د الله د محبت د حاصلولو ذریعہ هم ده او د حضور علیه الصلاۃ والسلام اتباع دا د الله د مدد او د نصرت د اغستلو ذریعہ چې نو هغه هم ده نو ځکه یو سړی ته دومره لوی کامیابی میلاویږي او د نو هغه بیا هم اتباع د حضور نه کوي قول فعل عمل کې سیرت او صورت کې نو واقعي د انسان انتها در چې کمقل لګنه نو دی وجنه الله رب العزت دې موږ ته عقل سلیم نصیب کړي چې موږ د حضور علیه الصلاۃ والسلام کامل اتباع نه هغه نصیب کو.
وإن جنحوا للسلم او کچری دوی مایل شي صلح طرف ته فجنح لها نتهم مایل شدي طرف ته وتوکل على الله او توکل کو په الله باندې انه هو السميع العليم بشک هم اقل اوریدونکې او په دې و ان يريدوا او کچری دوی غواړي اي يخدعوك چې دوک درکړي تا ته فإن حسبك الله نو بشک کافی دی تا د پاره الله هو الذي ايدك بنصره اغه الله چې دا تایید وکړو ستا قوت درکړو تا ته په خپل مدد سره وبالمؤمنین او په مؤمنانو سره والف بین قلوبهم او محبت واچولو د دوی په زړونو کې لو انفقت کچری خرج کړي وې ما اغه سفل ارض چې پزمکه کې جميعا ټول ما الفت بین قلوبهم نتابنو اچول الفت محبت د دوی په زړونو کې ولكن الله الف بينهم لیکن الله محبت واچولو د دوی په منځ کې انه عزیز حکیم بشک الله زبردست او د حکمت خاوند دی یا ایها النبی ای نبی علیہ السلام حسبک الله کافی دی تا د پاره الله ومن اتبعک